الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله دنه لوډ سپیکر کله تیز کړو خو سلو محترم مسلمانان ورونو دور حاضر کے عصر حاضر کے د ملحدین مستشرقین او د منحرفین دا غي قسمه قسم چالونه دي دا غي مقصد الحاد بیدینی او لادینیت خورول دی دا بیدینی او لادینیت چاگئی خوری نددی دا پارا غی قسمہ قسم حرب استعمالوی دا حربونا یو حربا د ملحدین او د مستشرقینو عادت انکار حدیث اغی پا عالم کی دا خورول غواړي چې عالم کی انکار حدیث دا څنګه رایج کی او انکار حدیث نا بیا خبره بوتلے شی انکار قرآن تا او خلق دا اللہ دا دین نواڑی کی منحرفین بیدینا اغاو گرزی مقصد دا غی الحاد دے خدا غی دا پارا حربی دیر استعمالی بیشک چې الحاد جدید نه ده الحاد قدیمه فتنه ده او انکار حدیث دام جدید نه ده دام قدیمه فتنه ده قدیمه داسې ده چې اول سخلق د دین په نوم باندې پیدا شو خوارج او هغه د بشماره صحیح احادیثنا باغا سلف صالحین دور کې انکار شروع بیا معتزله رالل معتزلام چې دینو هغه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث انکار شروع الروافض چکلا آئی یہودی اگر چال کامیاب شو دا روافض دا اسلام جامع بزان رواج ہولا نو یہ دا یہودیت اگر چال دا کامیاب شو او اغید اسلام جامع بزان راواج شولا در حقیقت یهودو نو اغیم دا احادیث انکار شروع کرو او دا احادیثو دا انکار دا پارا آئی پا صحابہ کرامو تبرش شروع کرو آئی بک بک شروع کرو او بیا چراتلل نو آغا طول روافظ در حقیقت صحیح احادیث و منکر
او چې کله سیای سته وجود تراله نو د سیای سته منکرین اول چې نو هغه روافضو او روافضو یو منافقانه چال اختیار کړ هغه منافقانه چال کې روافض رالل او روافضو هغه منافقانه چال کې هغه چې ده د عرض الحديث علی الكتاب خبر راوغستا چې حدیث په قران باندې تلل کی او دا خبره غي د ډیرو غلطو مقاصدو لپاره استعمال کړه او هغه د احادیثو انکار شروع کړ دا د احادیثو انکار رات رات ہندوستان کے چکل تسلط دا انگریز راغے او انگریز ہر قسم حربہ استعمال کڑا نو انگریز ناکام شو ماتی اخڑا او پہر ڈگر باندے علماء کرامو عوامو دا انگریز مقابلہ اکڑا پا جیلونو باندے مسلمانان رستو نشو پا وجلو باندے مسلمانان رستو نشو کاغد وجلو صورت کڑاہو کی دا تیلو کڑاہو تا غرزولو و مسلمان رستو نشو کاغا پا پانسی کولو پونو زوندولو مسلمان رستو نشو او مسلمان آغا مقابلت دا سے اکڑا چا تاریخ کے دا انگریز ماتا خوڑل پا پاک و ہند و ہندوستان باندے دایو تاریخی شکستو جھیلو نا ڈک خو انگریز ناکام کڑائی دا تیل سراو باغی کی دا مسلمانانو لاشون سوزیدل خو انگریز ناکام شوکونو کے پونو باندے دا علماء دا مسلمانانو لاشونا دا زوانڈے دل خو انگریز بیام ناکام نو انگریز یو چالو او آغا چال کے غلط افکار دا غلط افکار و خلق داراو باسل چی فکری جنگ شروع شی او فکری جنگ پہ ہندوستان کے داوشی چی مسلمان دا مسلمانی پہ جامع کے دا اسلام نوارو لیشی نو مسلمان دا مسلمانی پہ جامع کے دا اسلام نا اڑولو دا پارا آئی حربی راو خلیو باغ حربو کی یو حربا دا دا انکار حدیث ہوا فرقہ نیچریہ اگی بنیاد کے خود عوام منکرین حدیث کو گرزیدل سر سید راغے سر سید قرآن راواغست دا مسلمان دا دوکا کولو دا پارا قرآن او دا قرآن اگا تفسیرو کا چی آغا دا آغا خواہشاتی تفسیرو شہوانی تفسیرو تفسیر نو تحریبو آغا تحریب اگر آواغست او پاگی باندی دا احادیث و انکار شروع کا بیارات لدا فتنہ او دا فتنہ کل دیل یو فرد او کل بل تردی چی پرویزے راگے او آغا پرویزے آغا چراغے نو پرویزی غلام احمد پرویز آغا انکار حدیث بنیاد کی خود او احادیث حجت نہ دے احادیث حجت نہ دے
پنن وقت کې انکار حدیث د پرویزی خبره د معتزله او د خوارج او د روافض خبره دا چې پیش کیږي نو په مختلف صورتونو کې پیش کیږي. یو داغینا غامدیت ته غامدی د احادیث انکار کوي. د مخورزو کې بتا سنی دیو چې غامدی تقریر شایع شو او غامدی باغ تقریر کې وی بخاری او مسلم دا د مذهب کتابونه نه دي، دا کتابونه وی دا د تاریخ دي. دا د غامدی انتهائی تجل دی او بخبل کا عامدی شرط دعوت علمیت کئی نظام دا انتہائی اجہل او انتہائی اجہل الاجہلین او بیا خلق علماء کرام لا طعنور کئی چھ دی دا بخاری ٹائٹل نے کتلے الانکہ اجہل دینا نہ خبر چې د بخاری ټیټل علماء کرامو کتلې ده، د بخاری مقدمه علماء کرامو کتلې ده، د بخاری شرایط چې علماء کرامو کوم ذکر کړی دي نو هغه کتلې دي، دی اجهل دي کتلې. نو یو غامدیت ته چې هغه احادیث رسول الله داغي منکر دی او په غلط صورت کې پیش کړي. دویم د احادیث دشمن چې په احادیث باندې خلق بدزنه کوي، احادیث غلط پیش کوي او د احادیث نه خلق بدزنه کوي چې خلق د احادیث نه واړيږي. یو د هغه فتنونه مرزا جهلمی چې دا په احادیث باندې خلق بدزنه کوي او مرزا دا نه منکر حدیث ته، دا نه شیعه ده، دا نه چې کمدنو رافضی ده، دا نه قادیانه ده، دا نه بل یو فتنه ده بلکې دا د تمام فتنو مجموعه ده او د ټولو سر خرید غلام دیم لګیا ده. د احادیثو نه خلق بدزنه کوي او صحابه کرام د احادیثو نه غلط استدلال کوي او صحابه کرام بدنامي پدی پتنی پسے پا پینڈئی او پا اسلام آباد کے چدا سمر تعلیمی افتا خلق دے ملحدین دے الحاد نا متاثرہ نو آغا جو حالات مرزا پسے روان دی او دا مرزا چکم دے نو آغا پشت پنائی آغای کئی او دا دیز آئینا چدا باجوڑ او دا ممندو کم خلق تلے رہے پا پینڈئی او پا باجوڑ کے پاتی کیگی ممن او باجوڑیان نو اغام اکثر دا پس روان دی دا مرزا جہلمی پسے بے شمار پختان پر ارتداد دا فتنہ کے مبتلا دی او اغا جا چکم دنو متاثر کیگی او احادیث چے دے غلط پیش گئی یو سڑی لے دا قرآن کریم ناظرہ نورزی ناظرہ مرزا جہلمی ناظرہ نورزی بالکل ورنه نو ورزي کې دې راشي زما مخ کې یو صفحه زبو توام دې دی وای نو ورزي ولا نو چې سړی له ناظره نو ورزي قران کریم ویل نشي اب د قران تفسیر سو کې واب د حدیث سره بیا استدلال سو یو دا دی دریم پدی وخت کې هغه خلق دې چې د پرویزی په شان کلام کلا د احادیث منکر دي چې احادیث نه منو، احادیث د سره منو، هغه به شمار موجود دي او دا غي خپل چینل دي، دا غي خپل پیجونه دي او آئی پدی په میډیا سوشل میډیا باندې لګیا دي او د خپل کفر او د خپل الحاد هغه پرچار کوي او ساغه خلق دی
چې هغه وایي منګه احادیث منو د تمنا عمادی په شکل کې دارنګه دا دابل خان دہلوی منکر حدیث حبیب الرحمن خان دہلوی داغه په شکل کې چې دا نه وایي چې موږ احادیث نه منو احادیث وایي منو خو در حقیقت کې هغه د احادیث یو کتاب نه مني لکه زمونږ استاسو د علاقو کې د انکار حدیث فتنه دا منیر شاکر په شکل کې د انکار حدیث فتنه مرشو خود دنیا دجالی لاغه پس روان دی او داغه خبر لا راخلی نو هغه دا نه وایي چې موږ احادیث نه منو هغه وایي موږ حدیث منو خو امام بخاری نعوذ بالله دا هغه په نس کافر دی نعوذ بالله امام مسلم دا هغه په نس باندې کافر دی دارنګ امام ابو داؤد امام ترمذی امام نسائی ابن ماجہ وغیرہ تمام محدثین دا غی په نسبت ایرانیان کافر منافقین مجوس دي نو دا احادیث دا ټول ذخیره منی نه خو احادیث منی پتہ نشته چې دای څنګه دا احادیث په کم ځای کې پراته دي غالبا دای هغه حدیث یادای چې کم شیعاګان او روافض څخه دي او اصول کافی کې هغه را جمع کړي دي نو هغه دروغ بیان دی هغه بیان دی دا قسم طریقو سره انکار حدیث دا خوریږي او انکار حدیث دا لګیا دی او د دې لپاره قسم پیجونا د دې لپاره قسم د میډیا ګروپونه دا استعماليږي او په دې فتنه کې د جهل په بنیاد باندې چې علماء کرامو کې د حدیث نه جهل دی طلباء کرامو کې د حدیث نه جهل دی اصول حدیث دا څوک نه زده کوي منطق زده کوي د نحو او د صرف اجراګان زده کوي دارنګه د فقه او د اصول فقه په کتابونو باندې پراتی او د اجراګان زده کوي خو که ظلم شروع دی نو د احادیث د رسول الله سره شروع دی احادیث د رسول الله داغي مطالعه څوک نه کوي د جرح او د تعدیل اصول دا چاروانه غستل داغي معیاری اصول دا چاروانه غستل داغي سره سره بیا چې مصطلح الحدیث او داغي مصطلحات دا چاروانه غستل پاغي څوک ځان نه پوهه کوي بیا د احادیثو چې دا کم خلق تعارضات پیش کوي نو دا تعارض تعریف دا چاروانه غستل دا تحقق تعارض شرایط دا چاروانه غستل چې تعارض به کله متحقق کیږي داغي شرایط سړي دای چم روانه غستل نو چې دای چم روانه غستل نو هر حدیث کې ورتا د قران سره تعارض کوي هر حدیث کې ور سره د بل احادیث تعارض کوي د محدثین کرامو خدمات چې حدیث داغي مختلف تقسیمات دا چا روانه غسل چې هغه ته وګوري او هغه تقسیماتو کې کم اقسام راځي چې داغي لک اجرایی صورت اختیار کړي داغي د تخریج لک طریقې زده کی او بیا هغه طریقو ته وګوري بیا تعارض ظاهری راغې
نو ظاهری تعارض چراغه نو دا غینا پستا محدثین کرامو د دفع د تعارض سو اصول خو دي تعارض په پس باندې دپکی دا چاروانه رسته طلباء کرام دور حدیث ته ورسی علماء کرام دور حدیثو کی لیکن اگر سطحی طور سره چې سوره کیږي نو بس داسې منډه وولې شي او په منډه کې ووایي او څوک پې پوه نه شي نو مشرانو خو به دا کول خو هغوی به بیا مطالعه کوله په مطالعه باندې به هغوی بیا چې کوم دی نو بنیادونه کېښودل او هغوی دا خدمت کول لیکن د نن زمانې طلبا او علما فضلا مدارسو کې پڑھاوونکي منطق خو پڑھاوي خو د اصول حدیث نه بیا خبر نشي چې د اصول حدیث نه خبر نشي او دا ذوق نه لري نو هغه بیا د فتنه انکار حدیث شکار وګرځي او هغه ته چې څوک اعتراض کوي نو چې څوک ورته څه قسمه سطحي اعتراض کوي نو سطحي اعتراض او سطحي معترض دا هغه په ذهن کې ډېر مدقق او محقق کوي د دې وجې نه د دنیا جهلا هغه هم متاثره دي د غامدیت نه د جهلمیت نه او دارنګې د شاکریت نه او د فتنه 105 نه دا خو ډیر متاثر دي جهلا لیکن دا هغه سره سره د دنیا پټکی ووري د دنیا ګيري پر خودون کې د دنیا هغه چې هغه وایي زه د مدرسې نه فاضل او هغه فاضل بر وزن پاگل دی پوه شئ دا فاضل نه دی دا اصل کی فاضل او فاضل لغونته دی وزن کې فرق دی خو زه د وزن مختلف اقسام دي نو چې جوړیږي نو دا پاگل دی پاگل اصل مدرسې ته تل او راغلو تیم د انکار حدیث شکار نه وګرځي او علماء آئیناس دی سیوا د چند افرادنا نور علماء ناس دی خمزیدار آئی د خپل شهرت سره کار دی آئی د خپل ډنډمارۍ سره کار دی د چا د وټونو سره کار دی نو هغوی ناس دي او هغوی د دې فتنې رد نه کوي یا خاموش او یا تایید کوي او پاغه خپل تایید هم خاموشي دا ورته ځان بد ښکاري چې ما د دې منکرین حدیث تایید کړو او ما چې کمدنو بد کړی دي په دې ورته ځان بد ښکاريږي چې زه د خپل بدو نه دا وایم چې زما توبه ده او زه خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زب خدمت د احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورلام ځان باندې ښکاري ولې شهرت متاثر کیږي مقبولیت متاثر کیږي الى الله المشتكى انا لله وانا الیه راجعون د دې وجنا دا تسلسل ان شاء الله دا به ډیر وخت پورې جاری ساتم علماء کرام لرا طلباء کرام لرا او دارنګ چې دې نو عوام لرا دا تسلسل به زمون جاری وي چې دنن د کوم بنیاد ما کې خود عوام خو نه راځي خو صرف مزل راځي خدا ذوقي برا شروع شي وغي برازي چې د خپل ایمان اصلاح کول غواړي او دا طلباء چې دي دا خو ماشاء الله پتنګای نه دی خوسته کوي دنن د دې تمهید نه بعد علی سبیل الاختصار وا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان بالرسول او د ایمان بالرسول تقاضے ګورئ ګلونو ایمان بالرسول
ایمان بالرسول دا د ایمانیات قرآنیه د ایمانیات قرآنیه خاص رکن دے، لیکن دا ځان لا یو مستقل حیثیت لري او خاص کر په دې دور کې دا ځکه چې په دې باندې حجتیت د احادیث د رسول الله ثابتېږي او هغه اصل مقصد د ایمانیات دارنګه د ایمانیات اصل منبع دا ایمان بالرسول دی. دا ځکه که یو سړی دا وایي چې زه په محمد رسول الله ایمان نه راوړم، لکه د منکرین حدیث اصل خبر هم دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر دا صرف نعوذ بالله یو ډاکی دی، او هغه ډاکی مونږ ته چې دی یو ډاک نعوذ بالله راو رسو، اصل مقصد کو ایمان بالقرآن دی، بس مونږ ته قرآن راغې او دا راته پیغمبر راو رسول راوی رسول راته نعوذ بالله. دا د منکرین حدیث خبره ده، دا د پرویزیت خبره ده، دا د چکړالیت خبره ده، دا سرسیدیت ده، او دا خبر اصل کې د غامدیت او د جهلمیت ده، دا خبر اصل کې د شاکریت ده، دا د تمام منکرین حدیث خبره ده. خو صرف دومره ده چې ځنې نرانو نو هغه نرانو د ابو جهل په شان دا ابو جهل په شان نرانو هغه وي من پیغمبر چې کمدنو ایمان کې دراولي من صرف قرآن منو، پیغمبر من ته قرآن راوړل شو. دا د ابو جهل په شان دی. منکرین حدیث او سب کې هغه چې هغه پکې د ابن ابی په شان، نو د ابن ابی په شان کافران چې نو هغه به اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. منافقانو ابن ابی هغه خداوی ابن ابی داوی چې د الله پیغمبر دی، خو منینا منکرین حدیث کې هم داسې خلک دی چې هغه په خوله باندې دا وایي چې او دا د الله پیغمبر دی، لیکن د ایمان بالرسول چې کومې تقاضی دي هغه تقاضو نه راځي. د دې وجې نه منکرین حدیث دو قسم دي. قسم اول هغه دی چې هغه مشابه دي د ابو جهل سره، چې هغه صفا ستره دا وایي چې زمون ایمان په قرآن دی، پیغمبر مونږ ته صرف قرآن راوړه شو بس دوره مونږ زمون ایمان په قرآن دی، پیغمبر مونږ ته بس قرآن راوړه شو، نور دا مونږ سره سکار نشته. نعوذ بالله دا حیثیت وایي صرف د ډاکی دی. دا قسمه منکرین حدیث کافر دي، خو نران کافر دي، دلګان نه دي، دا نران کافران دي. کافرانو کې هم نرانی لکه ابو جهل کافرو، خو نر کافرو نر کافر داسو چې خپل کوپر په ډاګه باندې پاغه خپل کوپر باندې ولاړو زګه ورته نر کافر و. دا قسم منکرین حدیث لکه پرویزه او داغه په شان دي، دا نران دي. دویم قسم منکرین حدیث، دا منکرین حدیث مشابه دي د ابن ابی سره، داغه په شان دي، په خله باندې وای موږ احادیث منو، پیغمبر منو،
زمن په پیغمبر او په احادیث باندې ایمان دی دا وای او دیل دارنګ ور کوي چې دا من کوم د احادیثو نه انکار کوو نو دا د احادیثو انکار موږ په پیغمبر باندې خیرت کوو دا موږ د پیغمبر دفاع کوو دا په خلکو دروغ جوړ کړي دي حالانکه اصول حدیث سره حدیث په صحیح ثابت وي او دی به بیا نه مني اصول حدیث مصطلح الحدیث پدې تمام ضوابطو د جرح او د تعدیل په ضوابطو حدیث په صحیح ثابت وي دی بیا نه مني او انکار ته کوي خود ساخته تعارض پیدا کوي دا خود ساخته تعارض چې پیدا کوي دا تیله پیدا کوي چې دا د قرآن معارض دی او زین نه منم او تیله رنگ ور کوي چې زګینه غیرت په پیغمبر پاک نو ای پیغمبر منم احادیث منم خدا دا احادیث نه منم صحیح ثابت احادیث نه انکار کوي دا دویم قسم منکرین حدیث دا مشابه دي د ابن ابی سره دا مشابه دي چا سره د ابن ابی سره ابن ابی هغه چې دنو داوی په خپل باندې چې زه پیغمبر منم زه پیغمبر منم الله وای ته پیغمبر بشک پیغمبر خدای دروغ وای دې نه مني زکه د ایمان تر خلی در حد پورې د ایمان تر خلی تر حد پورې دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ابتدا د ایمان او انتهای ذکر ایمان در رسول پکې ټول ارس داخل زنی هغه چې هغه وایي زمون ایمانیات ته په مؤمن به من ایمان راړو خدای در خلی در حد پورې دی رب کریم وایي وما هم بمؤمنین نه مؤمن نه دی دی به وایي چې زه مؤمن دی مؤمن نه دی ولی دا ځکه نه دی چې د دې زړه کې دنه انکار دی دې په زړه کې دنه څه دی انکار دی نو چې زړه کې دنه انکار دی او د زړه نه ایمان نه راوړي نو که په خلی باندې وای چې زه ایمان راړم نو د ایمان نه راوړي تکا هغه قسم خلق دي چې هغه وای من احادیث منو حدیث منو فنعوذ بالله امام بخاری د بخاری دا د شیعاګانو کتاب دی دا وای مونږ نه منو ها دا حدیث منو دی وای ز احادیث منم خو امام مسلم نه منم امام مسلم نعوذ بالله وای دا کافر دی نو دا جو لری کړه یا رسول نسائی او ابو داود نه منم نعوذ بالله احادیث منم خدای نه منم دا کافر دی او دا مجوس دی او دا ایرانیان دی نو دا احادیث منم یا رجی زمانم خو ابن ماجه نه منم نو دا ابن ماجه او د ترمذی هغه زخیم کتابونه او هغه احادیث چې چارا جمع کړیو دا غینه انکار وکړي رجی مسند شافعی نه منم احادیث منم کو مسند شافعی وای نعوذ بالله نه منم یا رجی احادیث منم کو مسند امام احمد بن حنبل نه منم یا رجوی احادیث منم کو مسند امام اعظم نه منم نو اسه تاسو نه یو تاسو کو چې یو سړی مسند امام اعظم نه مني یو سړی مسند امام احمد بن حنبل نه مني یو سړی مسند امام شافعی نه مني یو سړی صحیح د امام بخاری نه مني یو سړی صحیح د امام مسلم نه مني دارنګه سنن د ابو داود نه مني سنن ترمذی نه مني دارنګه د ابن ماجه او د تمام محدثینو د احادیثو
او د دې د خدماتو نام منکر دی او دی وایي چې زه دا احادیث نه منم او دا د ایران خدمت دی او دا مجوس دي. هغه تمام محدثین، هغه تمام فقها، هغه باندې تا تمام امت به اعتماد کړ او د امت سلف هغه تا کافر وګرځول، هغه تا مجوس وګرځول، هغه تا چې کوم دنو د قرآن دشمنان وګرځول. نو ترا ته وایه ته چې کوم احادیث منی هغه احادیث ما ته وایه کوم ځای کې دی؟ ستا د پلار په کور کې دي؟ ستا د دنیا په کور کې دي؟ هغه احادیث هغه تا کرا سوه کوم ځای پراته دي؟ خو دغه ویل غواړي که نه چې زه دا ټول نه منم، دا به په دې بدنام کړم. خو دا ویل غواړي چې زه به د یهودو غلام یم، الحاد به خورم. دا ویل غواړي چې زه به د روافضو غلام یم، رپس به خورم. خو جامې به نورې ورکوم. پوه شوې؟ زخرف القول غرورا. دا هغه ملما خبرې دي. لکه یو سړی چې دا پیتلو له د سرو زرو اوبه ورکي او خلکو ته دا ښایي چې ګینې ما د سرو زرو کالي چې کوم دنو بیګم جاني له راړه، نو د سرو زرو کالي خو نه راوړې، خو پیتلو له اوبه ورکړي دي. اوس نن سبا دا ډیر کېږي. ښه دا سونه ګرانه خلک دغه ارټیفیشل راړي او دغه چې کوم دنو چولي غټې غټې کړې چولي خلک وایي ګینې که سونه چولې ده. دا دور داسې دور دی چې دې کې ټول دغسې چې کوم دنو څه کېږي. الله اکبر. نو دیم دغه وایي من احادیث منو او د احادیثو تمام ذخیره دا نه منو. نو ته کوم احادیث منې؟ غامدیت اصل کې نن دا دی، شاکریت فتنه 105 هغه اصل کې دا ویل غواړي او دا هغې چې دا کم دا کوتاهو بوتاهو دا دوی مفتیان او یا دا چې کوم دی نو اخوا دیخوا بیدینه زندیقیت واله مولیان لګیا دي. نو یاد ساتئ هغه یو اصل کې دا ویل غواړي. نو د نن دور منکرین حدیث دا غټ دو قسمونه دي. یو هغه منکرین حدیث چې هغه ناران غیرتیانو کافرو خو غیرتی کافر پوه شوې؟ لکه پرویزه چې هغه صفا سوتره وي حدیث نه منم، احادیث نه منم، دا د ابوجهل په شان. او دویم قسم آغا منکرین حدیث چې هغه د ابن ابی په شان دي. نو د ابن ابی په شان ته وی یاره موږ احادیث منو خو ذخیره د احادیثو چې کوم ده نو هغې نه انکار کوي. یو حدیث در حقیقت دی نه مني، یو حدیث یو آیت قرآنیه دی نه مني. انشاء الله په دې چې کله موږ بحث کوو او دا بحث شروع شي نو د ایمان بالرسول وضاحت چې زه کوم نو هغه به انشاء الله زه بیا په داسې انداز باندې کوم چې کم سړی که په دې دواړو قسمو کې کم یو منکر حدیث دی چې هغه منکر حدیث چې صراحتاً وایي زه حدیث نه منم او یا دا وایي چې زه چې دی نو دا ذخیره د احادیثو چې دی محدثینو جمع کړې ده دا نه منم. نو دا به زه بیا ثابتوم چې دا دواړه نه پیغمبر مني، نه قرآن مني، نه حدیث مني او نه دا مسلمانان دي. در حقیقت کې دا یهود او نصارا دپاره لګیا دي او د یهود او د نصارا په اشارو باندې ګډېدونکي خلک، د یهود او د نصارا په اشارو ګډېدونکي خلک دی. د احادیث رسول نه خلک بدزنه کول واله دی. او دا سلسله چې ما شروع کړه نو دا ما دیله شروع کړه چې طالبان علما دارنګ ورسره عوام کالجیان عوام دا ټول چې دی نو د خپل ایمان حفاظت وکړي او د دې او زموږ د ټولو ایمان محفوظ شي. مهرباني کوئ په باندې ټول صبح جوړه به زه ان شاء الله تقریر شروع کوم او زه به ځان را رسوم. تاسو به هم په کم دا لا نه راځي ویلا لس منټه کم یا ویلا به نه راځي لا نه چې دغه موږ له راځي د جمعې پر ورځ باندې راتلل د وخت د سنت دي.
دا سنت هم ځان کې راولي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سنت دی مونږ یو سنت پریدو او پاتې کیږي زمونږ دا نو چې مونږ پاتې کیږي او تاسو د عوام خاص کر تاسو تاسو ډیر مستغنی ډیر غټ خلک ډیر مستغنی د الله د دین نه مهرباني کوئ د وخت راځي دغه سلسله به شروعي د ایمان بالرسول ایمان بالرسول دا من زکه ذکر کو چې دې سره تړل دي حجتیت حدیث او هغه حجتیت حدیث هغه چې کوم نه د هغه اصل بنیاد ایمان بالرسول دی او بل دا چې د ایمان بالرسول دا اصل د ایمانیات و منبع دا که یو سړی پیغمبر نه مني په پیغمبر ایمان نه نو دا یاد ساته د قرآن نه مني د چې د توحید نشي منلی د قرآن ایمانیات نشي منلی ځکه دا قرآن چې مال راوړی دی دا مال رسول الله راوړی دی دا په رسول الله راغلی دی چې ته رسول الله د مینځه وباسې دا قرآن کوم ځای ومنو دا توحید چې مال راوړی دی نو دا توحید زپا عقل نه منم دا توحید چې زمانم نو هغه توحید چې رسول الله کوم راوړی دی نو چې رسول الله کوم راوړی دی نو چې ته هغه رسول الله د مینځه لري کې نو توحید بیا نه پاتې کیږي قرآن باندې ایمان نه پاتې کیږي ان شاء الله روان دې به خبرې کو طلبا هغه به خپل کارونه د پدې رس د وخت خلاصي او دې لا بزان را رسي عوام تمام دا درخواست چې تاسو باندې ځان را رسي او کله را رسوي نو غریات ساتي من خپل غاړه خلاصو او لګیاوي سهارو لګیاوي ماقام لګیاوي من خپل غاړه خلاصو سبا د قیامت پرز باندې چې بیا دا نو آئے چې ګوره مونږ ته چا دا غوسه خبره او صفا خبره کړې نه وه چې سبا بیا دا نه وایي مونږ به خپله غاړه خلاصو سبا انشاءالله او لاړه سپینګیري شوئ څوک به د زړه بیماران یې څوک به چې کوم دی نو سبا په هارټ اټیک باندې مړه شي او څوک به بړي او ته خدای سره به مخ کېږئ چې سبا له به خدای سره مخ کېږو نو د نن نه چې کوم نن دا سوچ وکړه چې زه به خپل ایمان زده کوم قرآن سره ځان تړلی کوي احادیثو سره ځان تړلی کوي عوامو تاسو د الله د دین نه ډېر بیزاره شوي او دا اصل وجه دا ده چې هغه د انګریز جنگ دی او انګریز فکری جنگ کوي تاسو هغه خپل ایمانیاتو نه مستغني شوي ان شاء الله په دغه باندې خبره کیږي ایمان بالرسول نن دا غي ما فقط تمهید کې خدا فتنه د انکار حدیث تمام تمهید کې خدا دا تردید و ان شاء الله